أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. دا آیت الکرسی نن درس تے دا آیت پا اول کی یو ډیر عظیم الشان دعوه ذکر شوی وا چې الله لا اله الا هو، چې په دې تمام کائنات کې د عبادت لایق دا یو الله دی. نو دې دپاره دلایل ذکر کول، یو دلیل دا چې الحی هغه ذات همیشه ژوندی دی، او القیوم د تمام عالم نظام چلولو والده. هغه باندې سپرکالی او خوب ناراضی. له ما فی السماوات و ما فی الارض، اخو داسې ذات ته چې له ما فی السماوات هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دي، هغه مخلوقات چې پزمکه کې دي، د دې ټولو اختیارات د هغه ذات سره دي. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، من ذا الذی سوک دی هغه کس چې شفارسو کی شفاعتو کی دا اللہ پخوا کی الا باذنه، مگر کی اجازت و تو کی اللہ نو بیا بغا شفاعتو کی. من ذا الذی سوک دی آغتن چغب دا اللہ سر شفارسو کی الا باذنه، مگر آغا سوک چی اجازت و تو کی اللہ. قرآن کریم کے پدے عنوان باندې ګڼ آیتونه دي. بعض مقاماتو کې د شفاعت نفی کړی دا چې څوک شفاعت نشي کولی، شفاعت فایده نشي ورکولی. او بعض ځایونو کې قرآن کریم د شفاعت اثبات کوي. نو اصل خبر دادا چې شفاعت په دو قسم باندې دی. شفاعت په دو قسم باندې دی. یو توي شفاعت اذنی او یو توي شفاعت قهری. شفاعت اذنی الا باذنه، مگر فاذن د الله سرا شفاعت اذنی چې الله اجازه وکړي نو به شفاعت کولی شي. رستو دا وضاحت کو بیا انبیاء علیہ السلام بشفاعت کوي، نیکان بشفاعت کوي، علماء بکئی، حافظان بکئی، شہداء بکئی، کم معصومان بچی د بلوغ نمک وفات شي دی به شفاعت کوي.
او دې شفاعت اذنی د پارس شرایط دي ښا ډېر اهم مسله ده شفاعت اذنی د پارس شرایط دي یو شرط دا چې دا شفاعت به په قیامت کې دنیا کې نه شفاعت دا په آخرت کې په قیامت کې وي دویم دانو دا په اذن د الله سره وي چې الله چاته اذن نه کړی شفاعت نشي کولی الحمدلله یو خبره شفاعت په قیامت کې او دویم چې چاته الله اذن وکړي دو خبرې شوې دریمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي انا اول من یشفع زباول شفاعت کوما د ټولو نه مخکې به شفاعت نبی علیہ السلام کوي درې خبرې شوې څلورم شرط چې دا کم تن شفارس کوي کنه چې دې په عقیده توحید سره د دنیا نه تلیا که په عقیده توحید سره د دنیا نه نه تلی دې شفاعت د چا په حق کې نشي کولی که عالم یو که شهید یو که مجاهد یو کار څه بلای او چې کله عقیده توحید نه د عقیده توحید نه بغیر وته مرګ راغلیا او بل شرط چې د چا د پاره شپارس کولی شي چې هغه په عقیده توحید سره دنیا نه تلیا د مشرک په حق کې شفاعت د چا نشي قبلې ده جدا خبر یادي شفاعت په دوه قسمه باندې ده یو شفاعت اذنی یو شفاعت قهری شفاعت اذنی دا وقت پیزن دا اللہ سرا پا قیامت کی اول شفاعت بنبی علیہ السلام کیا شفاعت کو ان کے کہ پا عقیدہ توحید او دا ایمان سرائی او دا چا پا حق کی شفاعت کی گی مشپور نو چاغم پا عقیدہ توحید سرطلین دا شرطو ندی ہوتا اس کے سڑے پا دنیا کے دا قبر خواتا اولار دی جی مالا پارا شفاعتو کا تعالی دا قبر والا دا عقیدی پتا دا دویم قیامت خلانه راغلی او دریم نبی علیہ السلام فرمایي زبا اول شفاعت کو مانو پیغمبر باول شفاعت کی تو قبر والا ته ما شفاعت کو دا خو چې ته قران ته کې نه پوهه به حاصله کی ښا یو دی شفاعت قهری شفاعت قهری د دې يهود و نصارا قائلو د يهود و نصارا او دا نظریه او دا عقیده وا دای زین کې داو او د دغه شفاعت قهری د دې مشرکین مکه قائلو يهود و نصارا دای خیال داو چې زمونږ د پیغمبر چې دا د الله محبوب دی نو د الله پاک خپل زوی ګرځولې دی الله ولا زوی ویلی دی قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى عيسى ابن الله وقالوا اتخذ الله ولدا اغد يهود نظريه وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله او د مشرکین مکه بارک راضی وقالوا اتخذ الله ولدا دی به الله ځان لزوی نیولې دا نه کان الله ځان ته بچی کړی دی ښا والعیاذ بالله الله پاک د دین مجبور دی دی بیا وی ګوره مونږ ډیر د ګنا نه ډک یو نو الله پاک زمون خبره ته توجه نه کوي الله زمونږه اورینا او دا خدای الله نازولی او نیاز بینان دي نو الله ردی واپس خالی واپس کوي نرد کوي نه دا دی مطلب دا زمون د خدای سره کچی دا او زمون د پیران او ملنګان دک خلک به مونږ د الله نه خلاصي کنه دا د يهودو نصاراو نظریه مو د مشرکین مکه نظریه مو اوسم د دې نظریه قائل خلق شته په دنیا کې ښا اوسم شتا کتابونه په دې باندې دلیل دی نو دا رنګي احادیث مبارکو کې راځي قران کریم اغم ذکر کوي د شفاعت بارکی
دې دپاره اذن الهي شرط دی. اذن الهي د قیامت ورځ چې هغه یو ورځ د هغې 50,000 کاله ورځ ده او دونه سخته ورځ ده دا ځمکه به تانبي هر سړی به خپلو خولو کې ډوبي د حساب کتاب په انتظار کې او پریشانی ټول خلق براشي آدم علیہ السلام ته اے آدم بابا الله له وایا چې کته لومبني انسان ته الله له وایا د حساب کتاب ترتیب شروع شخه آدم علیہ السلام بوته لست لها زره دې قابل نیم زه نشم وې دا جرأت نشم کوله زه ګمان چې الله تاسو کې جتا ته ما لا تقربا هذه شجره زه ولا سم ما زه خو الله پر جواب نشته بیا تاسو نوح علیہ السلام تلار شه خلق براشي نوح علیہ السلام تا نوح علیہ السلام ته وجی تاسو الله پاک ته وای دا حساب کتاب شروع شي نوح علیہ السلام بم ویلست لها حضرت اهل نیمام ز الله رب العزت تنشم ویلې بل پیغمبر تا اخر کې به نبی علیہ السلام تراشي نبی علیہ السلام با الله له سجده باندې پریوزی او دا الله رب العزت داسې استاینا بو کی نبی علیہ السلام فرمایي چې دی وخت زما علم کې نشتا الله صفات به بیان کی نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی بو تو فرمائی کہ ارفع راسک یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر پور تکا ما یبکی کا یا محمد تو اولی جاڑے محمد نبی السلام بجاڑی خواہ سیدہ کی بجاڑی نبی علیہ السلام تبا اللہ فرمائی سل تو عطوا تو سوال کون تعالی ملاوی گی کنا سوال کوستا سوال قبلی گی اشفا تو شفا تو کدھر چاہ شفاعت کے نستا شفاعت قبلی گی نو دارنگی دغی طویلی کی شفاعت عظما و شفاعت کبرا دا گورا پیزن دا اللہ سرا رنبی شفاعت نبی علیہ السلام کا خدا دے مستحق چی عقیدہ توحیدی کنا نبی علیہ السلام بشفاعت کی یو دام احادیثو کرا غلی دی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت دی تالک ذکر تفصیل کیوں کنا پمون چکم دے کہ نور دیر اعتراضات کی گی او دا آغا اعتراضات و مقصد دی چی زمونگا استاذ پا میز کی او حائل واقعہ کی دی خواہ مزیدہ بے ادب دی خواہ مزیدہ گستاخ دی اکابر نمانی دعا نمانی خیرات نمانی مڑو تا جوندی نوی دی مڑو تا مڑوی او جوندو تا جوندی وی پیغمبران نمانی نو بیو پا کتام دی شفاعت نمانی خواہ وچه وضاحت وورے کنا بیا پتہ شفاعت منو کنا منو او دا شفاعت منسونا تفصیل کوا کہ شفاعت منو کنا حدیث پاک کے راضی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت دے دا نبی علیہ السلام نے تپوسو شو یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتکا استاد شفاعت مستحق سوکتی اکم خوش قسمتا استاد شفاعت مستحق دی پرز دا قیامت باندے نبی علیہ السلام فرمائے لقد ظننتو یا ابا حریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منکا زما خیال دادی چې د دې خبرې لومبنې تپوس تا مانه کړې خبل چارانه نه دی کړې لما رأيت من حرصك على الحديث او تام زکه تپوس کړې چې ته د حدیث د علم پس د کولو کې ډېر حرصناک یې ابو هريره رضی الله عنه د حدیث طالب علم او د حدیث لوی امام بیا نبی علیہ السلام ولی خبر او فرمائے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه زما دا شفاعت مستحق دا قیامت پا ورز باندے
هغه نیکبخت خلق دي چې چا په دنیا کې لا اله الا الله ویلې دړه د خلاصه دړه د اخلاص لا اله الا الله ویلې صرف زبانی په تسبیح نه ګوري ښا لا اله الا الله ویلې دي او د زړه د خلاص ویلې دي او بیا نور روایتونو کې راځي د اخلاص څه دی د دې کلمې اخلاص دا دی چې الله وی دا کار مکوا دي دینه منشي الله وی دا کار وکا چې هغه کوي نو دا د کلمې اخلاص دی دا نه چې کلمه مې ویلې دا ز مسلمان ما کور کې مو مصلشتا او کور کې مو کوزو لوټشتا او بس که حاجتونو مشکلاتو د پاره په درگاہونو ګرځو ماره پاره پیغمبر شفاعت کوي دا چې بابا کې خیرات دي نه په اخلاص سره کلمه ویل په اخلاص سره د کلمې ویلو مطلب دقه دی ښا چې دې دا ګناهونو نه منشي نو دې حدیث ته معلوم شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کوي د دې شفاعت نه منکر دي معتزله او خوارج ای شفاعت نه مني او دلیل کې پیش کړي چې قران کې الله فرمایي فما تنفعهم شفاعت الشافعين د قیامت پر ورځ با چاته د چا شفارس پیدا نور کوي مو دا خو د مشرکان مبارک دی الا باذنه سره بس کوي د مشرک او د کافر د پاره د اچا شفاعت نه قبليږي ښا د قیامت پر ورځ باندې بعض علما د شفاعت ګڼ قسمونه ذکر کوي یو شفاعت عظما د مخ کې وضاحت شو دی شفاعت عظما یا شفاعت کبرا دا هو نبی علیہ السلام کوي اول بکی پر د قیامت دویم شفاعت چدی کرا دویم شفاعت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه خلق دا بغیر د حساب کتاب جنت ته داخل شي مسلمانان به حساب کتاب به سره ونشي بغیر حساب کتاب جنت ته داخل شي بغیر ټیکټ دارنګ دریم چې د خپل اعمال په وجه د جهنم د اور مستحق شي خود شفاعت د وجه نه جنت ته داخل شي یو دغه شفاعت دي سلورم جهنم ته به داخل شي جهنم ته به داخل شي یا ایمان والا به د ګناہوں د وجه نه بیا به دای په حق کې شفاعت وشي نو هغه به جهنم نه راوستل شي دارنګ د اهل جنت په جنت کې د درجو سیوا کولو د پاره شفارس د بعضو د پاره بر درجو د غټو درجو د لوی لوی ګریډ او دارنګ د هغه د پاره شفارس بعضی د کافرانو مشرکانو د عذاب کې د سپکاوي د پاره شفارس خدا صرف خاص د ابو طالب پورې ښا تمام مشرکانو کې یو ابو طالب دادی چې پاغه باندې به عذاب کمی عذاب به کمی بعض روایتو کې راځي دا قدمونه دا خپې دا غوا پور کې نور بدن به تبشي او هغه به دا مخصوصي کنه چې د ټولو نه زیات عذاب دا په ما باندې دي زموږ عذاب په بل چا نشته دي دقم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شفاعت په برکت سره دارنګي بدی امت کې چې دا امت به د نور امتونو نه مخ کې جنت ته ځي دا نبی علیہ السلام شفاعت کړي اتم قسم شفاعت چې دا غي نیکه او بده برابرۍ بدغه بده او ختم کیږي جنت ته او نه هم چې چا صرف کلمه ویلې دا او بل عمل نه دی کړی صرف کلمه او تنصیب شوی دا او دارنګ بل عمل نه دی کړی نو شفاعت قرآن او سنت سره ثابت دی ښا او دغه دنیا کې د قبر والا ته وینا کول چې ما د پاره شفاعت وکا چونکه دا د الله نیک بنده دی نو الله زما اورینا زګر د ګناهونو ډکه ما او الله د درت کینا او الله د دنه مجبور دی دغه غلطه خبره ده الله رچانه مجبور نه دی ښا دغه مالک یوم الدین په هغه ورځ به اعلان کیږي لمن الملک اليوم نن بادشاہی د چا ده خاموشي وي قیامت میدان بیا دلته الله فرمایي کنه چې منزل لذیذ چا کی بدا جرأت او جسارتی چې دا الله په خوا کې بارکه شفارس کوي هغه خلق بوي الا باذنه چې چا بارکه الله اجازه وکیا چې زه تاسو شفاعت وکې دارنګي احادیث مبارکو کې راځي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله تاسو اذان وره کنه چې اذان کله اوره نو چې مؤذن سوي نو تاسو ما غشانته وای دا د اذان جواب دی نبی علیہ السلام فرمایي چې کله مؤذن الله اکبر الله اکبر الله اکبر ویا تاسو موای او یشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله نو تاسو دا سی وای چې کله غو یشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله نو تاسو موای او چې کله مؤذن حي على الصلاه حي على الفلاح ویا نو تاسو لا حول ولا قوه الا بالله او چې بیا مؤذن الله اکبر لا اله الا الله نو تاسو دا سی وای بیا درود شریف وای بیا دعا وای اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدن الوسیله یا الله پیغمبر ته وسیله ورکې دا وسیله سره مقام محمود ده دا غوړه مقام دی نبی علیہ السلام فرمای بیا زما د پارا تاسو د الله نه وسیله وغواړئ بیا چې هغه په جنت کې اولي مقام دی نو نبی علیہ السلام فرمای چې د مؤذن سره د اذان غ جواب ورک او به د اذان دعا ویلا ما د پاره وسیله طلب کا نو یو روایت کې راځي وجبت له شفاعتي یو روایت کې راځي حلت له شفاعتي دې سړي د پاره د ما شفاعت واجب شو خدای ولا شفاعت کوم د اذان جواب ورکول پکار دی او د اذان نرستو د دعا ویل پکار دی اللهم رب هذه الدعوه التامه والدعاء نو دام روایتو کې راځي دانګ یو روایت کې راځي مشکات شریف ذکر کړي دی نبی علیہ السلام فرمایي یشفع یوم القیامت ثلاثه د قیامت په ورځ باندې به دا درې کسان شفارس کوي دا یو روایت دی په کې دا درې کسان خودلی شوی دي درې کسان با د قیامت په ورځ باندې شفارس کوي یو پای کې هغه تند چې قران کریم لوست دي یو الانبیاء انبیاء کرام علیهم السلام دی به شفارس کوي نو بیا ثم العلماء بیا علماء ثم الشهداء نو بیا شهیدان دې روایت کې د درې تنه خودلی دي ها الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء انبیاء به شفارس کوي نو علماء به شفارس کوي نو شهدا به شفارس کوي خدا هغه چا د پاره کنه چې دې سره مینم وکنه چې انبیاء سره چا مینه ني ټول مرد انبیاء خلاف کوا د پیغام کې د انبیاء خلاف په خاده کې د انبیاء خلاف شکل د انبیاء خلاف دارنګ ټول کلوړه د انبیاء خلاف د انبیاء به شفارس څنګه وکړي دارنګ ثم العلماء او العلماء هغه یو د يهودو علماء هغه نه یادي العلماء چې د يهودو د صفاتونو نزان ساتلیا دغه د يهود خلق علماء خو پای کې څه قباحتونه قران ذکر کوي چې کانو لا يتناهون عن منکر فعلوه که خلکو بغلط کارونه کول غي د يهود مولیانو نه من کول ښا هغه د يهود مولیانو په ګډیر لحاظ مال اعظم کولا دا پکې خپل دی دا پکې مالدار دی که چې ته غریب سړی بغلا زنا وکا هغه ته به سزا ورکوله که مالدار بو نو په ویلو بوته کې ښا دا د يهود مولیانو ودا کار کاو غټو نری پکې کو په ویلو بوته کوله حق مسئله پټولا مداهنت کو تحریف کو هغه نه یادي العلماء یادي چې ځان د دغه خصلتونو نساتی ګوري نو بیا د چا د دغه علماء سره مینه ده چې حکم درنه نه فټیا مداهنتم نه کیا تحریفم نه کیا مسئله تخفیم نو بوته کیا کلیر کټ صفا بیان د قران او سنت د تکیا دا علماء به شفاعت کوي پر د قیامت باندې خدا هغه چا د پاره چې دنیا کې خو سره ملا تړ ولاړی کنه ښه کنه دنیا کې پکانو وشته کنه دنیا کې یاد ساته وې دا حق پرست علماء او غیبت چې دی کنه دا ډېر خطرناک زهر دی ښا دا زهر آلود وغه خورل دي په بعض خلکو دا روزګاری او دریم نمبر ثم الشهداء شهیدان به شفارس کوي جستار شهادت سره مینی د شهدا او سره د مینی د جهاد او مجاهدین سره د مینی نو ستا په حق کې به شفارس کوي
شفاعت خوشتا کنا. بل یو روایت کے راضی چا قرآن کریم لستا و صرف لستل نا فاحل حلاله وحرم حرامه، دا قرآن حلال تے حلال ویلا نو حرام تے حرام ویلا، ادخله اللہ الجنہ دل رب اللہ پاک جنت تا داخل کی، وشفاو او دارنگ دا شپارس با قبول کی، فی عشرت من اہل النار، اغلسو کسانو بارک برد اللہ شپارس قبول کی چی اغد جہنم مستحق گرزی دلیو ارر خاندان یار دوست خلق خواہ اغلس کسان دا قرآن والا با چی جہنم پائی واجب شوی جہنم تا داخلی دو والی نو دا قرآن والا دا شپارس با دا غلسو کسانو پا حق کی قبول شی چی دا صحیح طریقے سر دا قرآن خدمت کری او قرآن کریم از دا کری نو دارنگ دا شپارس با اللہ تبارک و تعالی قبول کی. بل روایت کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ما من میتن نشتا اس یو مڑے مگر چپاغبانی جنازو کی دا دی امتا سلو کسان اور بانی مون دا جنازے کا نو کلهم یشفعون لہو الا شفعو فیہ، اللہ پاک بردے کسانو شفارت دا قیامت پر دا پا حقی قبول کی بیا خواہ خوش دا اصل کسانو بیودہ سے نہیں گورے خواہ یا اکثر بعض سیاسیان نا وقت راشی بیودہ سے جنازی تودری گی جنازہ گورے دا موز دے عبادت دے بیودہ سا کول سڑے کفر ترسائی یہ پاک صرف ازیری لے گئی او اکثر والا جنازہ ورزیم نا تو جنازی دا فرضم بہتا پتہ نہیں خواہ صرف جی ذرا آگلے وا اللہ اکبر کبیرہ دیر نوجوانان شتا اعلی تعلیم یافتہ شتا دا جنازی دا فرض پتہ ہوتا نشتا. اب یا دی علاقوں کے خلا بیام سنا سا دا مون نوجوانان گزارہ کئی بیا دا پنجاب و سندھ پدغ علاقوں کے خودیر زیاد کمی دے لوے تعلیم یافتہ خلق بیا پلار بے وپات شوی غریب جنازہ کی نودری کی وزے پہ نہ پوئے گم چیو پلار پا بچی دون لوے تعلیمو کا او دا دی پلار غریب دا پارا دا بچے پا جنازہ کم نشی ادرے دے دا سی تعلیم دی پا بلاو لگی خواہ دا سی تعلیم دی پا بلاو لگی راش مرلا با بچی دی قرآن زدکا کنا آج سون عمر قرآن ویا ستا پکاتا کے بجمع کی گی پا بچی دی علمو کا آج سون عمر قرآن و سنت و دین بیانیا نستا پکاتا کے با عجر ثواب ملاوی گی او کتا تلوی انجینیر جوڑ کا لوی ڈاکوٹر دیتے نا جوڑ کا دارنگے لوی عہدے والا دیتے نا جوڑ کا او غریب تا دا ایمان پتہ نشتا دا اسلام پتہ نشتا دا جنازے پتہ نشتا دا درود پتہ نشتا پا ایمان کا دا بچی در پتہ دوامو کی خواہ خیری برتکی دے لاور کے یوتنو دیر زیاد جڑلے خپو ملگرو سر ملاقاتو کوئی ولی خفے بے زما بچیو ما پی امیسیو کا لکون روپے میں اربانے اولا گول پا انگلش میڈیم کے کا میڈم کے 25,000 داخلہ و 50,000 داخلہ امیسی میں وکا دین ارستو میں پی ایم پیل وکا بیا میں پی ایچ ڈی وکا لس کالا کی ڈگری واغستا نو ازما آغا بچی اغا بیمار شو جاڑی و مال خیری کی جو خطای زما دا پلار جہنم تل تورکس کی بچی میں پی ایچ ڈی میں پیوگا دوانانو خیری را دی جو خطای زما دا پلار جہنم تل تورکس کی خطای تی تبا کی وزدو ترام چی بچی ولی اغا بچی را توی استاسو خیال لے کنا او خو نه کنا خوب درزی کنا لگ راویخ شیخا الحمدللہ اللذی احیانا دعا ہوا ہے شاواز الحمدللہ اللذی احیانا بعد ما ماتنا تاسو لخوب درزی رو بیا مالم خوب رازی گوری نو پلار بارا کی خیری شورو کی بچی پلار پا بچی بانی پی ایچ ڈی او کا ایم پی لے ور باندے ہو کا ایم ایس سی ور باندے ہو کا او غا بچی دا ڈگرے نا پس بیمار شا او پلار تخیرے کی اختیاد ہمارا پلار تباہ برباد کی اور تو بچی دا ہو لے وی ابا جانا زما حال دا سے شورو دے ما تا اندازہ لگی جی زما نور عمر نہ دے پاتے
زما بیماری داسې ده لکه زه لا علاج مریض یم نو تا خو ماله چې کوم څیزونه خوري دي ټوینکل ټوینکل للل سټار دلته خو دا اوس نه پکارېږي دلته خو زما اوس امپل او MEC او PhD نه پکارېږي نو تا خو چې دلته اوس زما کوم څیز پکارېږي د وروستو مستقبل دپاره نو تا خو ما دې باره کې سم نه دي خولی نو زه به تا له دوا ده کمې وکړم پلار غریب وې او زوی مې مړ شو کروڑها روپۍ مې پرې ولګېدې او اخر کې راله خیرې م کولې نو خیرې ولا په ځای کولې ځکه چې د مور پلار ذمه داري دا ده په مور پلار باندې د اولاد حقوق دا دي چې بچو ته به صحیح تربیت او صحیح تعلیم ورکوي ورخه نو دکه اولاد دي دا بدله دعاګانې کوي نو چې صحیح خلق دی په جنازه کې ولاړي صحیح خلق نو بس تاره په د قیامت پر شپارسی او بل روایت کې راځي د چا معصومان اولاد وفات شو معصومان بچي نابالغه اولاد حقیقت داري د دې سره د انسان توجه زیاتې میلان مولا زیاتی معصومان بچو ته نابالغه ته او د مشر زوینه د بالغ اولاد نه نابالغ اولاد باندې سړی پړ کې سورې ډیر زیاده غټ کیږي نو دقه بچی با وی کدا مور خپل جهنم ته زی دی بوت لار کې ولاړی چې نه چې دې زینو مونږه مو سره بوزه ښه مونږه مو سره بوزه اچھا دو بچی درې بچی یو بچی دا وفات شوی نو دا به د قیامت پر دې د پاره شپارس کی سره به دې دا خو د مور پلار دی نو دیر جهنم تا نزی نو دا هغه معصومانو بچو شفاعت به هم قبلولی شي پرز د قیامت باندې نو تاسو ته باندې چې موږ شفاعت منو کنه منو او تاسو دې په الله قسم دا کم قسمونه چې د علما بیان ک یو مشروع چې ما پښ پېته 50 کړه کې دا غون قسمونه اوریدلې دا دونه قسمونه شفاعت کبرا دا د شهدا او دا د علما او دا دارنګ د عام جنتیانو بیا جنت کې جنت د مرتبو د پاره شفارس دارنګ رچا چې نیکی او بده برابرۍ او بیا هم الزام داده چې دې شفاعت نه مني ښا دې شفاعت نه مني وجدا تاسو سره محفوظي نو تاسو با څوک په دې باندې نشي گمراه کولې د قران نه به تاسو نشي اړولې نو دې آیت کې الله فرمایي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه څوک دې هغه کسا چې شفارس بکی عنده د الله سره الا باذنه مگر په اجازه د الله سره قران کریم سزینو کې د شفارس ذکر کړی او 2-3 آیتونه راړو مال پتر کې آیتونه نه تاسو له خوب راځي ښا ادا ګورای خوب نه یو ملګری وی سره چې د درس او بیان تکینی کنه وی پرشتي ول چاپی شروع کی دا خبره غلطه ده ګورای ښا پرشتي چاپی نه شروع کوي پرشتي رحمتونه نازلې او دلته کې راځي او چاله زور نه شروع کوي او دا خوب چې سړی ته راځي نو دا ګوري خبره نه د غفلت نه خي دا چې حرکت بدلوي او تاسو ته پته شته یو قیمتي خبره مې ذهن ته را یاد شوه دا انسان چې د خپې هم ستړي شي او خوب هم ولا ورشي چې تر څو پورې دله خوب نه راغلی او د خپې نه خوږېږي او ښه ریلیکس ناست دی نو خو دړه غواړي نو ناست دی اوس چې دې ستړی شو دړه نه غواړي دی چې ما چې دړه ولګولې ځکه دی خو خپې سړي کې شروع کي وي دغه د قبولیت وخت شروع شي ښه دغه د مجاهدې وخت وي دغه وخت کې پس لږ کې د الله نه سوال کول پکاره چې رب زه خو تاریخ خپل در کې کون علما د خپل کتاب ته دی راوستما نو یې پاک پروردګار دغه یو حاجت مې دی دغه مشکل مې دی دغه مسله مې ده دغه پریشانی مې ده بیماری ده رب نوکری ده رب دادی ای پاک پروردګار ته خو کن فیکون ذاته نو رب زما په دې درخواست باندې راته یو کن دې شو کنه بس رب چې دغه د قبولیت وخت زمونږ نه په اخوا دی خوا کې تیر شي بیا نو قرآن کې یو څو آیتونه راړو سورۃ الاعراف آیت نمبر 53 وګورئ سورۃ الاعراف آیت نمبر 53 هل ينظرون الا تاویلا یوم یاتی تاویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفاعة فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذي كنا نعمل دا اوس شفارس قرآن نفی کړی دا په هغه د قیامت په ورځ باندې
چې کله د ناکار خلکو شرک والا او تا د دې د بدو هغه انجام راشي کنه نو یقول الذین نسوه وای باغ کسان چې ارکړې ورځ د قیامت مخکې د دینا چې مونږ ته خدای رب استازي راغلی و او فحلنا من شفاء دلته اوس مونږ د پارا سوک سپارس کوونکی شتا چې مونږ د پارا سپارش وکي نه جی نه شرک والا د پارا سپارسیان نشته یا مونږ دنیا ته واپس لړ شو نو فنعمل غیر الذی كنا نعمل مونږ به داسې عمل وکړو چې مونږ مخکې نه کولو مخکې خو مونږ ګناهونه کوله اوس چې مونږ لړ شو نو به صحیح عمل کوو دارنګې سورة الانعام آیت نمبر 70 دینا مخی سورت دے سورة الانعام او یایم نمبر آیت وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع دام د مشرکین مبارک دی چې دی د پاره بنی سوا د الله نه یا د الله د عذاب نه د بچ کولو د پاره څوک دوست ولا شفیع او نه څوک سفارش کوونکی به دی د پاره دارنګ دی سورۃ الانعام کې آیت نمبر 94 میں وګوره ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرۃ وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم وما نرى معکم شفاعکم دا مشرکین و په دنیا کې دا خپل بوتان او دا پیران ملنګان شپارسیان ګڼل چې موږ به دا الله نه بچ کی اوس هم پنجاب او سند کې داسې خلک شته داسې پیران شته خپل مونږ او داس نه کوي بلا مریدان ځان لا پیدا کړي او کته د مریدانو نه تاسو کې چې بيد پیر سے هم په مانځ نه وینو مریدان سوئی وی بھئی ہمارا پیر سے مدینہ میں نماز پڑھتا ہے دوں پیر سے مدینی دا مستزیخہ میں بیا لیٹرین تا ولی دلتا کیزی لیٹرین تا دسمائی تا دلتا کیزی اور مست مدینی تا زیخہ نہیں او دسی نہیں چاردامی اور دا پیر سے مدینی تا مستزی روحانی شکل کیجی ہوئی زی نو داغی خلقو تا وی بیغمش ہے ممونس کوئے ماو دس کوئے مروجینی سے مزکات بد دیکھو خیال میال ساتے نو خواہ کہ مونږ د الله شپارسیانو کنه مونږ به تاسو لپاره شپارس کو الله په دربار کې دلته الله تبارک وتعالى فرمایي چې وما نرى معكم شفعاء مونږ نوینو تاسو سره تاسو شپارسیان چې تاسو په ګمان کو تاسو خو شپارسیان اوس نشته مونږ ته په نظر نه راځي دارنګه سورۃ طه آیت نمبر 109 ګورئ سورۃ طه آیت نمبر 109 شپاړسمه پارا یومئذ پاغرز د هیبتناک کی چې غورز د قیامت دا چې زمکه به تنبیوی 50,000 کاله یو ورځ دا د نفسی عالم بیا ارسړې با خپل خلو کې ډوبي نو یومئذ په دغه ورځ به پیدا ورن کی شفارس مگر هغه څوک چې اجازت وتو کې مهربان باچا دغه شفاعت اذن شوخه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا او الله پاک د خبرونه راضیه نو دی د الله تبارک وتعالى اجازه کوي سورۃ النساء آیت نمبر 85 راوړل سورۃ النساء آیت نمبر 50 یم من یشفع شفاعتا حسنا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها دا شفاعت چې اس د دنیا کې شفارس دی په دنیا کې د چا د پاره د جایز کار د پاره شفارس کول د ګناونو نه مطلب دا یو ماشوم بچی دغه علم ته شوق پیدا شو خو مور پلاری وی زمونږ ارماندارې دی به ډاکټر ګرځو ما دا به انجینیر جوړو ما د پیسو مشینری به جوړو ما تلل شي مور پلار ته وته کینې چې ګوره دا بچی دی دا بستاره لپاره د آخرت ذخیره شي او دا بستاره لپاره دنیا او د آخرت عزت شي دی بچی ته به ته وته کاله بعد وینې
د زرګونو خلکو په مخ کې بدله پټکیو تړلی شي او بیا د آدم علیه السلام نه راواله د نبی علیه السلام د آخري امتي پورې دا ټوله دنیا به د قیامت پر بتاره تاج پوشي کولی شي ښه دې بچي په واره کې نو مکه دا عزت رس ګورې مه ضایع کوه دا بچی دې پرېږده وجه اوسه کاله علم وکړي حفظ وکړي قرآن زده کړي صحیح طریقې سره تا یې پلار ته شپارس وکړه نو دا پلار یې ستا شپارس قبول که ستا هغه بچی علم ته وقف که ستا د دعوت په وجه باندې اوس دغه بچي علم وکړه سبا خیر ته نه خورېږي او دین ته نه خورېږي قرآن او سنت ته نه خورېږي د دې ټولو کې به دقه تن عیسی ښه نو من یشفع چاچې شفارس وکړه شفارس ښایسته وی بدل را نصیب برخه د هغې د وجې نه او چا چې بد شفارس وکړه تا چاته ووایي چې مړه د ګناه دا شعر یې دا راوړه کور ته د ګناه دا کار وکړه راځه ځو مړه سړی یې تیار کړه چې راځه ځو بازار ته او مارکیټ ته ولته به نوی پروګرام راغلی او دا به دا شفارس دی وکړه بد نو یکن له کفل منها وي بد لره بوج د هغې د وجې نه ځکه د غلطه خبره مخکې بوتلله ښه او دا مضمون حدیث مبارکو کې هم راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من دل علی خیر چا چې د خیر خبره چاته وښودله نو له اجر مثل کفاعله دله به دغه کوونکي عمره اجر میلاویږي او یو روایت کې راځي من سن سنتا حسنه چا چې یو ښایسته طریقه رویسته ښایسته طریقې په یو علاقه کې رویستله د دین یو لار ده د دین ترتیب دی نو څونه خلک چې په هغه لار ځي که نه نو دله پکې عیسو اجر میلاویږي ښه او من سن سنتا سیئه چا چې یو بد ترتیب راویستو غلط ترتیب یې راویسته نو څونه خلک چې په هغې باندې ځي نو دغه ګناه بوج به له دې رایستونکي په کاته کې جمع کېږي نو په دې وجه دلته م الله پاک فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې آیت الکرسی ده نو په دې کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې ګورې یاد ساتئ غرض د قیامت را روانه ده نو من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه الله له به څوک دا جرأت کوي چې هلته به شفاعت وکړي الا باذنه مگر په اجازه د الله سره بیا ورپسې آیت کې د الله علم کلی ذکر کوي چې د الله دونه علم دی دونه علم د چا نشته یعلم ما بین ایدیهم ما خلفهم که زندگی وا انشاءالله ثم انشاءالله آینده جمعه کې زما عزتمندو تاسو په علم کې د دا ورځې انتهایی مصروف ترین ورځې دي خو دا هم یو تسلسل را روان دی دا ورځې مصروف ترین ورځې دي نو موږ ډوډۍ ته چوټي کوو په خپل کار کې که موږ لونه کوو که موږ ترېشلې کوو نو موږ د خپل ډوډۍ لپاره چوټي کوو د چای دپاره چوټي کوو د خپل میلمه لپاره پکې چوټي کوو نو چې زمونږ ذهن کې دای که مونږ خپل د دنیا کار کوو لونه ترېشلې هر څه چی بوس سنبالول به د دوو نه دریو پورې د یوې نه راوالی تر د دریو پورې دا زما د مونځ او د درس ټیم دی دې کې زما د دنیا د کار دا به چوټي په دې به الله تبارک وتعالی زمونږ خوشحالیږي او که نه مونږ وایي که اوزګار وم او بس خو بیا به راشم او که اوزګار نه وم نو دا پکې یو دویم څیز دی ښه دا پکې یو ثانوي حیثیت لري که اوزګار وم خو کې بنم که اوزګار نوم هغه کار اهم دی دا خو قرآن توجه ورکول نه دي چې موږ دغه ترتیب سره انشاءالله نورو ملګرو لم دعوت ورکوو دا به زموږ او ستاسو دپاره انشاءالله د نجات ذریعه ګرځي بیا الحمدلله ثم الحمدلله دلته چې یو نوی ترتیب شاهجان صاحب د مدرسه کې چې موږ افتتاح کوله زموږ استاد محترم مفتی صاحب یو خبره کړې وه خبره ډېره عجیبه وه دغه الک واده و نو هغه الک ډېر خوشحاله او خاندلې او جینۍ کور والا خور پسې پخوا به چې جینۍ واده جینۍ به هم خفه وه ټول خاندان به یې خفه او اوس خو خلک خوشحالېږي چې د غم مو د اوږو نه کوز شي داسې یو دور و د حیا او د عزتونو نو مفتی صاحب فرمایل چې هغه د جینۍ غرور د خپل پلاره تپوس وکړو چې بابا جانه دا څنګه چلې دا سړی پکې دا چا چې واده دی دی خاندي او موږ ټول خلک خفه یو دی پکې خوشحاله دی وی بچې خیر دی یوې دی خاندار او ټول عمر غمې دی ښه چې واده کې دی په ټول عمر بیا نو زمونږ استاد محترم دی پوهېږي چې شاهجان لا خو بس یو چکه ووي واله قرباني یې وکړه خو مونږ خلکو ته یو غم او هغه غم دا غم دی چې د دین غم دی که سړی سوچ کوي یاره مدرسه به څنګه جوړه شي دې کې به پیسې څنګه ولیکي دې کې به دیوالونه څنګه ووالی شي که دا سوچ فکر کړي دا خو ذاتي سوچ نه دی که دې کې سړی ستړي شي منډه ترلم وي نو خو دین دپاره دی که نه مونږ به نه یو دا جامعه به
نو الحمدلله غډکونم پکې سملګرو پکې ویلي مشیره مونږ به ان شاء الله دیکھیے کم سے کم د تیلو پیسې غټرالو والا تورکو نو هغه مرحله پکې رااله دوی مونږ سره د بلاکونو والا د پارم وی چې مونږ ته یو دوه کمرو لپاره په الحال بلاکونه چې مونږ ته روجي د پاره یو کمره د وجود تراشي مونږ چې روجه کې پکې حافظان دی رکو زمونږ یو دقه سوچ دی دغه د پاره ملګری دعاګانې خپل مهنت الله پاک به کوي ان شاء الله خو زمونږ پکې صلاحیت استعمال کې راشي او مونږ ځکه اکثر ملګری وي مدا کار وکړو بیا غدري سلور میاشتې ساری نو فورن بالپور چا سره خپل سنغدیت وی یا خپل سه ارادي فورن پکې پیش کول دا ځکه بیا اکثر وخت تیر شوی او کار شوی نو د سړي غ صلاحیت پکې اون لګي نو بالپور هغه کار کول فکاری الله دې موږ تاسو له توفیق نصیب کړي چې زموږ صلاحیتونه د الله د دین په زینو کې ولګي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا وبارک وسلم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اے پاک پروردگار زمون دا درس قرآن په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي رب موږ په دې درس کې د ریا نه د دکلاوي نه محفوظ کړه رب موږ ته په دې درس کې اخلاص نصیب کړي سونه مسلمانان د دې کلی د دې علاقو رب ستاسو کتاب درس باندې خوشاله یو رب ته د دنیا او د آخرت خوشاله نصیب کړه رب سونه مسلمانان رب په دې دینی مدرسه باندې خوشاله یو رب ته د دنیا او د آخرت خوشاله نصیب کړي اے پاک پروردگار د دې دبکند نوجوانان او د مشران ډیر پمینه او محبت سره ستاسو کتاب ته ناستم کوي د بار نه راتونکو ملګرو اکرام او خدمتم کوي خیر علیم وتوي رب کورونو کې مال اولاد کې په هر څه کې برکتونه نصیب کړه رب پریشانه ختم کړه رب مشکلات آسان کې رب را کوم ملګری د ملګرو د پاره د چیو بودا خدمت کوي رب را دې د خدمت په عوض کې رب دیتا هغه مر خیرون نصیب کې جستا په علم کې رب د هر قسم شرونو نه بلیات او پتونو نه محفوظ کې رب کورونو د خیر او د امن د خوشالو کې هواره او ګرځي رب خاندان کې نسلونو کې رب دیندار علما قاریان حافظان پیدا کې رب بیماران ته شفای کامله عاجله نصیب کې رب رچا څه قسم پریشانی د خپل عظیم کتاب برکت سره پریشانی ختم کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین